چې په لباس کې زمون په 3000 باندې د اسلام عظیم لیډرانو باندې یو لوی الزام تړل کېږي. هغه کې سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه، حضرت عمر ابن خطاب رضی الله عنه او حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی الله عنه دا درې شخصیات یادې. نعوذ بالله من ذلک چې د حضرت فاطمه الزهرا رضی الله عنها او د اهل بیت چې کم په میراث کې حق رسیدو بیا غدوی غصب کړو، نعوذ بالله په زور ته اغستو، هغه ته خپل حق نو ور کړي. معامله دا سوا ځان په پوي کلک حاضر شه. معامله دا سوا چې مسجد نبوي الله رب العزت ته مونږ ته بار بار دغه زیارت نصیب کی. د مدینه منوره کې 180 کیلومتر څخه فاصله او کې د تبوک په لار باندې نیو سیټي راځي، هغه ته ویل کېږي خیبر. دغه خیبر ته چې انسان ورسیږي دلته به 2 قسمه شهرونه آباد وي. یو ته خیبر جدید وي، یو ته خیبر قدیم وي. خیبر جدید کې هو خلق آباد دي نن سبا. خیبر قدیم دا هغه ځای دی چې حضرت علی المرتضی رضی الله عنه دا الله په خصوصي نصرت او مدد سره او د تلوار په زور سره هغه فتح کړی و د خیبر قلعه. چې کله دغه قلعه فتح شوه د جنگ په ذریعه سره د خیبر قلعه، نو دغه خیبر قلعه سره گیر شاپیره ځمکې وي، هغه یهود متختیدل. نو هغه ځمکې بغیر د جنگ نه د مسلمانانو قبضه ته رالی. یو کم ځمکې او کم مال چې بغیر د جنگ نه د مسلمان قبضه ته راشي دې ته وایي مال فی، او کم چې په جنگ باندې حاصل شي دې ته وایي مال غنیمت. نو دغه غیر چاپیر ځمکې چې کومې مالفی وي بغیر د جنگ نه لاس ته رالی، په دغه ځمکې کو یو وړوکې شان ټوکړه ځمکه هغې ته ویل کېږي باغ فدک. د فدک ځمکه، د فدک باغ. او څومره رقبه وه، اهل تاریخ لیکلی دي چې دومره ځمکه وه چې په دغه ځمکه کې 14 د کجورو ونې وې. ټوټل 14 د کجورو ونې وې. خو دا زمونږ د مسجد دا رقبه ماخلی په دې کې خو کولو د کجورو ونې 14 راځي، زیاتې پکې راځي. نو دومره وړه غوندې ځمکه وه. نبی علیہ السلام عادت مبارک داو چې کله به دغه ځمکه نه دی نه خیبر د ځمکې نه او دغه فدک د ځمکې نه کمې کجورې راتلې، کم مال محصولات پر راتلل، په اهل بیتو باندې به تقسیمولو، د هغې خرچه به کېدله. نبی علیہ السلام د دنیا نه پرده وفرمایله. ابوبکر صدیق رضی الله عنه بلا فصل خلیفہ شو. تمام صحابه، تمام اهل بیت په اتفاق سره هغه خلیفہ جوړ شو. نو د حضرت فاطمه الزهرا رضی الله عنها او حضرت عباس نبی علیہ السلام تر د دې پزله کې خیال رالو. فاطمه رضی الله عنها زله کې دا خیال رالو چې زما بابا جان نبی علیہ السلام په میراث کې خود فدک باغ او ورسره د فدک غیر شابره د خیبر ځمکې چې کمې دي دا خود نبی علیہ السلام په میراث کې وی کنه. او زه د نبی علیہ السلام واحد یو لور فاطم، 3 خويندې مې وفات شوې دي، 3 رونه مې وفات شوې دي. نو زه یو لورې فاطمه، او چې کله یو لور پات وي د انسان نو په میراث کې هغه ته نصف مال ملاویږي. نو لہذا د خط په ذریعه سره ارسلت الیه، د خط په ذریعه سره ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته پیغام ولېږلو چې حضرت مونږ ته د خپل بابا جان چې کم میراث پاتې دی په هغې کې مونږ ته خپل حصه د ملو شي، زمونږ مطالبه ده. بل طرف ته د نبی علیہ السلام بیبیانې وي، نو چې کله د میت اولاد موجود وي نو بیبیانو ته 8مه حصه ملاویږي، او چې کله اولاد نه نو بیا ورته 4مه حصه ملاویږي. دلته خو اولاد وکنه فاطمه رضی الله عنها، نو هغې عثمان غنی رضی الله عنه خپل نائب مقرر کو چې لاړ شه ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته زمونږ مطالبه پیش کا چې مونږ ته په دغه مال کې د خیبر او د فدک چې کوم ځمکې دي 8مه حصه مونږ له راکا. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ډېر تاریخي جواب ورکړو او دام ذهن کې واچوه په د نبی علیہ السلام په بیبیانو کې یو بیبي عائشه رضی الله عنها دا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه لور وه، د هغې مطالبه هم پکې وه.
دا څوک نه وای چې نور له میراث ور نکړو نو عائشہ رضی الله عنها له ورکو، دا خبره نه وي. نو د شیعاګانو یو معتبر کتاب دی حق الیقین وتوي، مولا باقر مجلسی لیکلی دی، دا د هغې په نظم مستند دی. زمونږ په کتابونو کې الطبقات الکبرى وتوي مستند کتاب دی، سنن کبرى بیهقی مستند کتاب دی. دی لیکلی دی چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایل چې اے خاتون جنت، د نبی علیہ السلام د زړه ټوکړې فاطمه رضی الله عنها کو چرته جیداد د پکار وي، د ابوبکر ټول جیداد د پتا سو قربان وي، ټول تاسو ته حاضر دي. جی جیداد نه دی پکار، مونږ د خپل بابا حصہ بطور برکت بطور میراث اغستل غواړو. چې د کم میراث متعلق تاسو مطالبه کوئ، د هغې متعلق ستا د بابا جان یو فیصله موجود ده، د نبی علیہ السلام مبارک یو فیصله موجود وی. جی څه فیصله ده؟ وی فیصله دا ده چې نبی علیہ السلام فرمایلو نحن معشر الانبیاء لا نورث ولا نورث ما ترکناه صدقه، چې مونږ د انبیاو جماعت داسې یو چې نه مونږ د چا نه میراث وړو، نه زمونږ نه یو وارث میراث وړلی شي. زمونږ نه چې کم مال پاتې شي هغه په تمام امت باندې صدقه وي، میراث نه وي. د امتی معامله جدا ده، مونږ چې مړه شو نو زمونږ مال ورثو ته پاتې شي. پیغمبر چې وفات شي د هغه مال په ټول امت باندې صدقه وي، میراث نه وي. نو بیا نبی علیہ السلام ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایل چې لاړ شه د دې حدیث متعلق د خپل خاوند د حضرت علی المرتضی رضی الله عنه تپوس وکړه، د خپل تره د حضرت عباس رضی الله عنه تپوس وکړه، د نبی علیہ السلام تره نه تپوس وکړه، د فلانی نه تپوس وکړه چې دغه فیصله نبی علیہ السلام فرمایلی ده. نو وره الطبقات الکبرى کې شته فاطمه رضی الله عنها چې کله دا خبره واورېدې د نبی علیہ السلام دا فیصله، ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایل هذا ما قضى رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا هغه فیصله و چې نبی علیہ السلام کړې وه. واخذي بما قضى النبي صلی الله علیه وسلم، او زه مکه فیصله رایج قابل عمل ساتم کم چې نبی علیہ السلام کړې وه، زه هیڅ قسم تبدیلی به دې کې نشم کولی. سبا په تاریخ کې یادې کې چې نبی علیہ السلام د فیصلې مخالفت کړو ابوبکر صدیق رضی الله عنه، کومه فیصله چې هغه کړې وه به اوس هم قابل عمل وي. فاطمه رضی الله عنها او فرمایل اما انت سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم فانت، چونکې تا د نبی علیہ السلام نه اورېدلی دي دا حدیث، فانت نو په دقه باندې تم فیصله وکړه، عمل پې وکړه. دلته دا بعض عناصر وایي فاطمه رضی الله عنها خفه شوه او بیا د اخري عمر پورې د مرګ پورې ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره خبرې نه وې کړې. دا ډېر غټ دروغ تړي په ابوبکر صدیق رضی الله عنه باندې، داسې نه وه. حدیث مبارک کې راځي سنن کبرى بیهقی کې دی چې کله فاطمه رضی الله عنها قریب الموت شو، بیمار شو، ابوبکر صدیق رضی الله عنه لارو اجازت طلب کو، علی المرتضی رضی الله عنه دروازے لرالو جی کو اجازت وی خاتون جنت حضرت فاطمه الزهرا رضی الله عنها سره زه یو څو خبرې کول غواړم. علی رضی الله عنه رالو تپوس وکړو چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دروازه ولاړ دی، اجازت غواړي، څوکم؟ هغه ورته وایي اتحبه ان اذن لكم ان اذن له، ته دا خوښې چې زه ورله اجازت ورکم؟ علی المرتضی او فرمایل قال نعم، زه خوښوم چې ولې اجازت ورکې، اجازت یې ورکو رالو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه بده کې او فرمایل چې دا الله په ذات مې د قسم وي چې ستا په بابا جان باندې ما خپل ځان، خپل مال، خپل اهل او عیال، خپل خاندان هر څه مې خرج کړي دي، قربان کړي دي. زه ستاسو مال چېرته اغستی شمه؟ خو چونکې د نبی علیہ السلام مبارکه فیصله وه د هغې خلاف ورزي مې نشوه کولی، د دې وجې نه ما دقه فیصله وکړه. نو په دغه وخت کې فاطمه الزهرا رضی الله عنها حتی رضیت، در دې پورې چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه بالکل راضي شوه چې زه خو د تا نه راضي یم، خوشحاله یم، ته ولې ما ته بار بار وایې چې ما معاف کا؟
صریح روایت ته، صریح السند روایت ته. او دا خبیثان وی چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه فاطمه رضی الله عنها خفه شوې وه او د مرګه پورې ته خفه وه، وی خبرې ورسره نه کولې. نو زه دا وایم چې خبرو نوبت راغلی نو خبرې ورسره ولې کړې وې؟ بل فاطمه رضی الله عنها خو د با پرده زنانه وه، د ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه د هغه دپاره دا غیر محرمه وه، د خبرو ضرورت نو، خبرې ځکه نه دي کړې. اوس پردی ښځه ما سره ولې خبرې کوي یا څه بیسه چې د څو پورې هغې ته څه شرعي مسله نه را پېښه شوې، بیا به په پرده کې ما نه تپوس کوي. نو ځکه یې خبرې نه دي کړې. ورنه ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایل د الله په ذات مې د قسم وي چې د خپل خاندان نه ماته زیات خوښ د نبی علیه السلام اهل بیت دي. او دا سوال زه کومه، نعوذ بالله من ذلک، چند لمحاتو پورې به زه تاسو سره دا سوال ومنمه چې نعوذ بالله ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، چلو د هغوی حق هغوی ته ورنه کړو، خو ورپسې د چا حکومتو؟ د حضرت علی المرتضی رضی الله عنه حکومتو. نو بیا خو پکار دا وکنه چې هغې په خپل حکومت کې هم دکه د فدق ځمکه فاطمې رضی الله عنها اولاد ته ورکړې وکنه چې درې شخصیاتو تاسو حق در نه کو زه یې دله در کومه. علی المرتضی رضی الله عنه مکه فیصله جاری وساتله، د اهل بیتو سردار هغه فیصله جاری وساتله. بل 12 امامان چې کوم دي د حضرت علی المرتضی رضی الله عنه اولاد، په هغې کې هم د چا قول نه دي داسې منقول چې هغوی د ابوبکر صدیق رضی الله عنه فیصلې ته غلطه ویلي. حضرت حسین رضی الله عنه نوسی او حضرت زید ابن علی ابن حسین ابن علی د حضرت علی المرتضی رضی الله عنه کړوسی کیږي. هغه نه چا یو شرارت په تور سوال وکړو چې جی ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې دا کومه فیصله کړې ده دې متعلق ته څه خیال دی، څه رایه ده ستاسو؟ نو د هغې تاریخي الفاظ دي. هغوی وفرمایل اما انا فلو كنت مكان ابي بكر لحكمت بمثل ما حكم به ابو بكر في فدك. او چرته زه د ابوبکر صدیق په ځای باندې زه موجودم د فیصلې دپاره، ما به مکه فیصله کړې وه کومه فیصله چې ابوبکر صدیق کړې ده. اهل بیت تایید کوي او د نن سبا د تور لباس والا دا خلق لګیا دي د ابوبکر صدیق رضی الله عنه نوم نشي هضمولی. د صحابه متعلق زمونږ دا عقیده محفوظ وساتئ چې صحابه کرام، تمام صحابه کرام محفوظ دي، محفوظ. چې خطا ته سرزد شویم ده توبه یې وکړې ده، الله یې په دنیا کې توبه قبوله کړې ده. لہذا داسې قسم الفاظ کو مخې ته راځي بلکل یې د مخې نه لر کوئ، مه شیر کوئ، مه لایک ورکوئ، ورنه د ایمان په خطره کې بیا. الله دې مونږ ته د صحابو کامله اتباع را نصیب کړي.